الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، د مونږ نه پس اذکار کول، د مونږ نه پس دا ذکر چې دی حدیث کې راغلی دی، کم سړی کوي الله تعالی په د انسان د ګناهونو معاف کوي. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی دی چې نبی اسلام فرمایي من سبح لله فی دبور کل صلاة 33، وکم سړی چې سبحان الله وي د الله لپاره تسبیح وي د هر فرض مون نه رستو 33 کرتا، وحمد الله 33 والحمد لله وي 33 کرتا، وكبر الله اکبر وی 33 کرتا، فتلك 99 نو دغه به یو کم سل پوره شي. وقال بیا تمام المئه د سلو د پوره کولو د پاره بیا دا وی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه. نو به بخلی شي ګناهونه د وان كانت مثل زبد البحر، اگر کدا ګناهونه د دریاب د زګ په مقدار باندې ولینی الله سبحانه و تعالی به انسان ته ټول ګناهونه د دې اذکار او د وجنه وبخي.